ګورئ اول کې ورته خبره کومه یوسف علیه السلام ښایسته و که نه ډېر حسینو چې کله په زنانو باندې راووته نو زنانو سره فروټو پاره نمبر 12 سورت یوسف هغه آیات مفهوم دا دی چې زنانو له زلیخې څه ورکړه فروټ یې وله ورکړه او سره یې چړې ورکړې او بیا یوسف علیه السلام پرې راویسته نو دا زنانو د یوسف علیه السلام په حسن کې ورکې شوې دومره ښایسته و چې د فروټو په ځای باندې یې خپلې ګوتې کټ کړې لأقطعن ایدیهم الله قرآن کې هم فرمایي دوی د خپلې ګوتې کټ کړې یعنی د یوسف علیه السلام دومره حسن دومره ښایست چې کله هغه یوسف علیه السلام تیر شو بیا زنانو وکاته نو د هغوی ګوتې کټ وې او د هغوی فروټ نه و کټ او دردم ورته نه محسوس یعنی دا څومره حسن دی چې تا ته د یو اندام د درد پتم نه لګي خو ګوره علماو د پیغمبر علیه السلام امت مفسرین و محدثین هم کمال کړی دی سی لیکلی دي وی چې یوسف علیه السلام مبارک حسن دومره زیاتو چې په زنانو راووته زنانو ورته وکاته د زنانو ګوتې پرې کړې او د رسول الله مبارک نور حسن خو پرېږده چې صرف ګوتې یې سپوږمۍ ته وښودې سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه فرمایي یعنی د ګوتو حسن د پیغمبر علیه السلام سپوږمۍ ما ته په مثال کې ورکو د ښایست او دغه سپوږمۍ چې کله دوه ټوکړې کېده دا د 14 سپوږمۍ و حدیث کې راځي 14 ګوتې د پیغمبر علیه السلام دومره ښایسته وي چې سپوږمۍ ورته دوه ټوکړې شوه نو بیا به د غونډ ذات او حسن د پیغمبر علیه السلام څومره و ځکه ترمذي حدیث دی صحابو ته فرمایي نبی علیه السلام یوسف علیه السلام له خدای پاک ډېر حسن ورکړی و خو تاسو ته پته ده ستاسو نبي د هغې نه ډېر ښایسته دی صحابو ته فرمایي دا د نبی علیه السلام د ګوتو کمال دی